اسلام څنګه قبول کړی دی، د دې ملزم سره د دې مینه محبت څه داستان بیانوي چې هغه ټیم د څه صورت حال او اوس وخت کې د تشدد په بنیاد راکوشل. I currently live in Bara. I arrived in Bara in 2014 and I went through very, very difficult circumstances with انټرنیشنل ښځې ته په کویک ریسپانس ورکړی دی، په یو څو منټو کې را رسېدلي دي او هغه یې دلته نه صرف د هغه قید نه برآمد کړي، هغه د حبس بیجان یې برآمد کړي، دلته هغې وخت تېر کړی. اخره کې هغه په دې دغه باندې مجبوره شوه چې هغې پولیس ته اپروچ وکړو چې زه په دې کور کې به حیثیت داسې یم لکه د قید ژوند تېروم، د تشدد ژوند تېروم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for help us and for take out us from the very bad situation, and I'm really happy. And there amanana. او دا هغه ستونزې تېرومه چې کوم هغه زمونږ عام د ګریلو خواتین سره د هغې مخه وي. د خیبر پولیس هغه ښځې له هغه زنانه ته هغه اور دې باندې مونږ ټیم برابر کړو، لیډیز پولیس سره راغلو، تاسو دا ځای ګورئ او دې ځای باندې مریډ وکړو، هغه فیملي هم دلته کې مونږ برآمد کړه، همدلته کې وو ټول فیملي. زمونږ هغه مینې محبت متاثره کړي دلته یې راغلي، بیا دلته دا دومره دا ذاتیات او دا تشدد او دا وهل د هغې هغه انګریزي هغه پسته ژبه دا څنګه ورسره دوی سره شوي دي؟ تقریبا 22-23 سال مخکې په آسټرالیا کې دی واده شو، دی اسلام قبول شو کړو، بیا 2 کاله پس د هغې راغه دلته کې دی رهایش اختیار کو. بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ګل رحمان او تاسو ګوري کرایم سین ډیجیټل. اکثر مونږ په سوشل میډیا باندې بعضې ویډیوګانې ګورو چې زمونږ د دې خیبر پښتونخوا د دې قبایلي سیمې خلک بهر ملکونو ته لاړ شي او هغه هلته داسې د مینې او داسې محبت داستان جوړ کړي چې هغه خلک د زمونږ د مینې نه هغه یو مثال جوړ کړي او خپل ښکلی ملک یو د سهولیاتو نه ډک ملک د پیسو د عیش عشرت نه ډک ژوند پرېږدي او زمونږ دلته راشي صرف په دې وجه باندې راځي چې مطلب هغه ته هغه مینه میلاویږي. خو مونږ پښتانه یا مونږ چې کوم معاشره کې زه به ووایم چې دا ډېر زیات د شرم مقام دی چې یو فرانسیسي ښځه ده او هغه راغلې ده. زه به دې کیمرامین ته ووایم چې دا کور به م تاسو ته وښیه چې دا هغه ځای دی چې دلته هغه د 2014 نه راغلې ده او دا 2026 دی. مطلب د دومره وخت نه هغه په دې کور کې قید خو به زه ونه وایم، ظاهره خبره ده چې هغې دین اسلام قبول کړی دی او زمونږ ایمان یې قبول کړی دی، دلته هغې وخت تېر کړی. اخره کې هغه په دې دغه باندې مجبوره شوه چې هغې پولیس ته اپروچ وکړو چې زه په دې کور کې به حیثیت داسې یم لکه د قید ژوند تېروم، د تشدد ژوند تېروم او د هغه ستونزې تېرومه چې کوم هغه زمونږ عام د ګریلو خواتین سره د هغې مخه وي. د خیبر پولیس هغه ښځې له هغه زنانه ته هغه انټرنیشنل ښځې ته په کویک ریسپانس ورکړی دی، په یو څو منټو کې را رسېدلي دي او هغه یې دلته نه صرف د هغه قید نه برآمد کړي، هغه د حبس بیجان یې برآمد کړي، بلکې هغې ته د هغه خپل فرایض خولي دي او هغه هغه سهولیاتو ځای ته منتقل کړي. زاهد خان ستاسو ډېره مهرباني د ټایم راکولو. په دې راته روشني واچوئ چې دا رپورټ پیله څنګه وشو، د دې زنانه دي طرف نه، د دې ماشومانو طرف نه، دې ته څنګه تاسو کویک راورسېدئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره شکریه ستاسو هم ادا کوم. 18/6/2026 باندې مونږ ته یو مصدقه اطلاع میلو شوه چې دلته کې یو فرانسي فیملی ده او ډیر په تکلیف کې دي او حبس بیجا کې ساتلی شوي دي. هغې باندې مونږ نوټس واخیستو، ډي پي او صاحب په نوټس کې هم راوسته چې سر دلته کې یو داسې فیملی ده، مونږ ته اطلاع میلو شوه. ډي پي او صاحب مونږ ته سخت احکامات جاري کړل، مونږ ته چې فوراً دې باندې اکشن واخلئ او دې باندې مونږ ټیم برابر کړو، لیډیز پولیس سره راغلو، تاسو دا ځای ګورئ او دې ځای باندې مریډ وکړو، هغه فیملي هم دلته کې مونږ برآمد کړه، همدلته کې وو ټول فیملي. زید بھائی دا راته ووایه لکه مونږ خو ټول لکه سخت ژوند تېرو، د قبایلو سیمه سخت ژوند وي، دا خلک خو هلته ډېر نرم مزاجه خلک وي، زمونږ هغه مینې محبت متاثره کړي دلته یې راغلي، بیا دلته دا دومره دا ذاتیات او دا تشدد او دا وهل د هغې هغه انګریزي هغه پسته ژبه دا څنګه ورسره دوی سره شوي دي؟ دا تقریبا د دوی دلته ډیر ټایم وشو، تقریبا 2014 نه دوی دلته پاتې شوي دي. دوی چې لاست ټایم فرانس نه راغلي دي
14 کې راغلي او د واده 22 سال شوي وو. نو هغوی هغه رهن سهن هغه طور طریقه هغه اسلام هغه مونځ هغه طور طریقې د قبایلي هغه کم هر څه چې طور طریقه وه هغوی دوی اپناو کړې وه خپله. باور خان تاسو خو د زنانه برآمدم کا سیکشن آف لام لګېدلي دي یا تاسو اورېدلي دي دا زنانه د زنانه دین اسلام څنګه قبول کړی دی د دې ملزم سره د دې مینه محبت څه داستان بیانوي چې هغه ټیم د دې څه صورت حال او اوس وخت کې د تشدد په بنیاد راکوشل. دا زنانه چې دا د نور احمد سره په تقریبا 22-23 سال مخکې په استرالیا کې دی واده شو د اسلام قبول شو کړو بیا 2 کاله پس د هغې راغه دلته کې دی رهایش اختیار کو د ده د بچي چې څومره دي د کمیلا احمد ادریس نور الله حمزه مومن عبدالله دا ټول نېشنل فرانس نېشنلټي دي دا ټول دلته کې شوي دي په خیبر کې او دی وخت یې رولو خو هغه بس بیا خاوند سره اختلافات راغه چې خاوند سره اختلافات راغو ایسیچو صاحب ته اطلاع شوه ایسیچو صاحب ریټو کو هغه دا کسان برآمد که بازیاب یې که ملزم یې گرفتار کو ملزم بیا مونږ انټاریګټ که هغه هم جیل ته ولېږلو او کوم چې دا لیډیز دي دا هم دارالمان ته به حکم عدالت ولېږل او ماشومان هم چې دي زما کور چلډرن پروټیکشن کې جمع کړ په حکم عدالت. باور خان د زنانه دي خو بظاهره خبره ده دلته به نور وخت ما تخکاری چې دومره مشکلات او دومره تشدد او د حبس بیجانه پسته زه به سویم چې کېدې شي چې دا بیا دلته دوباره د زمونږ د پاکستان د رخ ته مخ هم روانه رهیه دا خو تاسو سره څه ډاکومېنټس یا څه دلته ملاو شوي تاسو د دې شناختي کارت چې کوم دي هغه پاکستاني دي او ټول پاسپورټ ورسره نېشنلټي د فرانس موجود ده هغه به زه تاسو ته وښیم خو خبرې نشو کولی او نور بچي ټول ښه انګلیش او فرانسي پښتو دا ټول ښه ژبې ولا ښه برابر وردي او بوري پیاسل دي. قدرمنو دنه هغه ځای ته ځو هغه مقام له ځو چې کوم ځای کې دا په حبس بیجا کې وه د دومره وخت نه هغې دلته چې دا کوم په مشکلو وخت تېر کړی اخر مجبوره شوه زه د ګرانو کتونکو ته د ځای مقام خیمه زاهد خان ما سره به نشاندهي هم کوي یقینا هغې انګلیش لینګویج استعمالولو انګریزۍ کې به زیاتې خبرې کولې د دې دپاره چې هغې پولیس فورس به یې وکتو نو هغه ډېره زیاته خوشحاله هم شوه شکریه یې ادا کړي دي دننه به زه د کتونکو ته به هغه ځای ښیوه چې څنګه دوی دلته دا وخت تېرولو. هغه زموږ د ملک شاعري وي وای ناټ داسې لفظ استعمال کړی وای ناټ هغه زموږ د ملک شاعري وي یا د بل ملک شاعري وي وي آر ریسپانسیبل وي آر this is our responsibility دا دوه لفظ به زیات